موضوع د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ہجرت مبارک دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د کافرونو په مکه مکرمه کې تنگ تراغه نو د مکی مکرمین ہجرت کئی مدینه مبارکی تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل یار سره د مکی مکرمین روان شو غار سور تا ورسید غار سور باندې کافر په مکه کې لګیا دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې چې په کم ځای کې وي خو نبی علیہ السلام او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا دوارا آغا غار سور غر تا ورسیدا نبی علیہ السلام ہم پا غار سور باندی خیجی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم پا غار سور خیجی دا نبی علیہ السلام پی مبارکی پا آغا غار سور پا غرختلو باندی زخمی شوی او دخپو مبارکو نی وین روانی شوی نبی علیہ السلام کنز العمال حدیث شریف دے ویخپونا وین روانی شوی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار سور تا ورسیدا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار سور صفا کا چه سومرا پاغی کی گندو آغا غار پخپلو لاسونو صفا کا پا غار سور کی کم سوری و غی بند کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغا شخصیت تے چھے دا نبی علیہ السلام دا نبوت دعوکی اول ایمان راوڑی نبی علیہ السلام دا چاندی اعلان کئی دا جہاد دا پارا اول مال راوڑی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی علیہ السلام دا معراج تصدیق اول کئی ابو بکر پغار سور کی دریش پی کئی ورسرا اول ابو بکر خود نبی علیہ السلام سیرت اوچت کا پا صحابوں کی با اول ابو بکر ملاوی گی نبی علیہ السلام فرمائی کچری ما دا اللہ نا علاوہ بل سوک دوست نیولے لَتَّخَذْتُ خَلِيلًا ابا بکرن ما با ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوست نیولے وے لکا اللہ خطاب کئی وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا اللہ فرمائی زما دوست دے آغا ابراہیم علیہ السلام دے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
د دې هجرت دپاره چې کله به حکم د هجرت کېږي کله به زم د نبي علیه الصلاة والسلام سره 14 کاله انتظار کوي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمای وی کله چې هجرت کوما د هجرت پشپه باندې خوب وینما چې بره د آسمان نه یو ارڼا را کوزه شي و هغه ارڼا په مکه کې را پریوځي وی دغه ارڼا بیا اوچته شي بیا آسمان ته لاړه شي وی بیا ګورم دغه ارڼا بیا مکې ته راشي او بیا دغه ارڼا بیا د مکې نه اوچته شي بیا مدینه مبارکې ته لاړه شي او بیا هلته یو کوټه ده په هغه کوټه کې په هغه ځمکه کې د رڼا ننوځي وی دا د هجرت په شپه باندې ما دا خوب ولید ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمای وی ما د دې خوب تعبیر په خپله وویست چې دغه رڼا چې راله اول مکې ته نبی علیہ السلام پیدا شو بیا دغه رڼا دوباره آسمان ته لاړه په دغه د معراج واقع وه چې مونځ نبی علیہ الصلاة والسلام ته میلاو شو د معراج نه بیا نبی علیہ السلام راغی بیا مکې ته دغه رڼا بیا مدینې ته لاړه د هجرت په صورت کې او بیا زما د لور بیبي په هغه حجره کې په هغه کمبره کې چې هغه رڼا ننوته هغه د نبی علیہ السلام هغه روح مبارک هغه جسد مبارک په هغې کې قبر جوړ شو نو ما وویل چې نبی علیہ السلام په مدینه کې وفات کړي دغه خوب اول چا لیدلی دی دا ابو بکر لیدلی دی د نبی علیہ السلام سیرت که ګورې نو په سیرت کې به تا ته په صحابو کې ایک لمبر به ابو بکر ښکاري ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلاة والسلام پغار کے تشریف فرما دی دوارا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کرے دے آغا غار سور تا خطل تا پوس دا احجیانو نکوا طول شپه مزل کوا د شپې خوب مکوا لیکن چې غار سور ته رسیږي ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپل پتل نبی علیہ الصلاة والسلام ته وړاندې کوي چې اے د الله پیغمبره تاسو بستړي شوي یې تاسو د خپل سر مبارک زما د پتون د پاسه کې دی تاسو آرام وکړئ داسې عاشق چې د خپل ستړیوالي هغه تصور ورسره نشته لیکن چې د چا عاشق دی هر ټایم د هغه تپوس کیږي د عشق هغه ماده که څوک په دنیا کې لټول غواړي نو صحابو ته به ځي او په صحابو کې به بیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته ځي کافرو ته پته ولګېده سحر چې نبی علیہ السلام پیدا نشو پوره مکه یې ورپسې وکته کافر روان شو په دغه کافرو کې یو سړی و هغه به د نبي علیہ السلام پل معلومو
او د پل نه پیژندو چې د نبی علیه الصلاة والسلام پل دا داسې تللی دی. روان شو غار ثور ته ورسېده کافر. ابو جهل اعلان کړی دی چې سلو خان به په انعام کې ورکوم. بعضې علما لیکي وی دویم اعلان یې پکې دام کړی و چې خپله لور به م ورکوم. ولې د خپل قبیلې مشر و ابو جهل سردار و. دا دو اعلان یې کړي وو چې کله ورسېد نبی علیہ الصلاة والسلام په غار ثور کې تشریف فرما دے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ د لاندې نه ګوري چې اویکت د کافرو هغه ګرځېدلې ولیده، د کافرو هغه خپې ولیدې، ځکه چې د لاندې نه بره کس پې ښکاري. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویرید. نبی علیہ الصلاة والسلام ورته فرمائی یا ابو بکر مه یریږه چې د دوو سره دریم الله وي، الله به د هغه کسانو حفاظت کوي. قرآن هغه تشبیه بیانوي. ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا. اے زما حبیبا خپل یار ته دې ووایه غمجن کېږه مه، مه یریږه. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ په وړاندې به چې دا آیات چا ولوست، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ به ژړل چې د دې آیات نه زه مراد یمه. موسی علیہ السلام په دریای نیل باندې پوری وځي، قوم ورته وایي مخکې سمندر دی، شاته فرعون دی، څه وکړو؟ موسی علیہ السلام ورته فرمایي قال کلا ان معي ربي سيهدين. زما سره زما الله دی. داسې قوم ته نه وایي چې مونږ سره زمونږ الله دی، نا واحد صیغه ذکر کوي چې ما سره زما الله دی. دلته قرآن ذکر کوي ثانی اثنین، دو ذکر کوي، یو پیغمبر ذکر کوي، یو ابو بکر صدیق ذکر کوي رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دومره لوی شان والا صحابه. او بعضې خلک را پاسی هغې وی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ من ذالک دا ظلم کړی و، دا اول خلیفه نه و. او باقاعده په ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسې به دې ردې وایي. قرآن د هغه صفت کوي د 14مې صدۍ مسلمان، هغه ځان ته چې مسلمان وایي، هغه وایي چې نه ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ من ذالک ښه سړی نه و. کافر وګرځېده. کنز العمال کې روایت ته وی یو کافر تشو بولو ته کېناسته. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلاة والسلام ته فرمائی وګوره دغه یو کافر خپل حاجت ته کېناسته، که مونږ طرف ته یې صرف سترګې اوچتې کړې مونږ به وله ښکاره شو. نبی علیہ السلام ورته فرمایي نه، زمونږ دپاره الله رب العزت ملائک راوستې و هغې پرده کړې ده، مونږ دې کافر ته نه ښکارو. الله پاک قدرت ښیي چې په هغه غار کې ښکاري چې سړی سر ښکته کې ټول غار ښکاري. سړي خو په طریقه ولا پکې ښکاري، لیکن پټولو والا څوک دی؟ الله. نن اوس وخت خلک څه وایي؟ یارې
الله خو ارس کوي خو ير هغه بابا که وګوري کنه او ورغلی ګډ ورزي وروخ ته راځي هغه بابا نن ستا په هغه سیلاب کې سره د جانډو ډوب شو خپل ځان یې بچ نه کړ هغه به د الله لوی ولی و خو الله دنیا ته وښوده چې دا زما نیک بنده دی خدا هیڅ نشي کولی دا ما ته محتاجه دی سمندر پې راوست پټ یې کړه په اوبو کې لیکن خلک بیا هم ورځي د هغه نه غواړي او الله بیا بل ځای کې بل قدرت ښیي چې ای زما بنده سمندر مې راوست سمندر په میانس کې مې دوه وړې ماشومانې ګیرې کړې سمندر چې کله ماشومانو ته جنکو ته رارسي سمندر مې په میانس د دوه ټوټې کا هغه ماشومانې مې بچ کړې د ماشومانو نه چې مخکې سمندر بوزم بیا مې یو ځای کا نو ای زما بنده ما ومنه زه د شر او د خیر مالک او د بیماری ورکولو او د مرګ نه بچ کولو او بیماری ته شفا ورکولو والا زه یم ما له آواز وکړه ما نه وغواړه دا بابا دانې نشي ښه کولی که ته ورشو په اوبو ولامبې خو لیکن مونږه حقیقت کې د دې کلام نه ناخبر یو الله خو ځکه فرمایي وَإِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ کچرې ته دې را وبلې لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ ستا فریاد دغه بابا نه اوري او بیا الله فرمایي مستجابوا لكم نستا تا ته جواب درکولی شي نستا دعا قبلولی شي ولا يكفرون بشرككم او دی خو ستا نه خبر هم نه دي او ته شرک دله ورځې بابا نه غواړې هغه ته څه پته لګي چې ما نه څوک راغلی او ما نه څوک غواړي دا نن د مسلمان عقیده ده نو الله رب العزت نبی علیہ السلام بچ کړه پرده یې راوسته او نبی علیہ السلام یې بچ کړه یو کافر پکې هوښیارو چې کله پل یې وکت د غار سور سره د نبی علیہ السلام پل ختم دی قدم مبارک یې نشته مخامخ غار وکت غار سور د دې سره کیکر ونه ولاړه ده الله رب العزت کیکر ونه رازغونه کړه د پاسه پې دغه جولا هغه غاړې راله و هغې ګیر چاپېر خپل هغه کور پې جوړ که و الله فرمایي کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت په کورونو کې د ټولو نه کمزوری کور هغه د دې غړي د دغه جولای چې دا کم کور دا جوړ کړي دا ډېر سپکي په پوکې سره وراځي دې په خپل جال جوړ کړ او بیا الله کمتره راوسته او د هغې د پاسه کېناسته د غار سور د پاسه انډې وکړې او بچي وکړه علما فرمایي دې کې درې عبرته الله رب العزت دغه ابو جهل دغه کافرو ته وښوده چې ای کافرو دا کیکر زغنه مې چې دلته رازغونه کړه او اوچته مې ودروه دغه صحابه به دا به ستاسو دپاره بیا زغي جوړ شي او بیا به راشي نو بیا راغله په اتم کم او بیش هجری کې او مکه یې فتح کړه د کافرو دپاره صحابه زغي جوړ شو جهاد یې وکړو مکه یې ته فتح کړه جال مثال ولا الله پکې پیش کړي علما فرمایي په دې کې ولا دویم ترغیب ده
چې اے کافرو ستاسو ټول چالونه د دې غړې هغه کور غوندې بیکاره دي چې د پوکې سره هر څه الوځي. تاسو بیکار په خپلو کورونو کې مې ټنګونه کول چې نبي علیه السلام به شهید کو. ستاسو کورونه دغسې دي، ستاسو چالونه دغسې دي، ستاسو کرتبونه دغسې کمزوري دي، هېڅ نه شئ کولی. او دې کمترو کې ولا او چې اګۍ واچولې په دې کې ولا بله اشاره علما فرمایي دې کافرو ته دا وه چې ای کافرو نبي علیه السلام خو په مکه کې کم دي، صحابه ملګري کم دي، خو چې مدینې ته لاړ شي دومره به صحابه زیات شي چې بیا به راشي ستا نه به ستا کور قبضه کوي. مکه کې قبضه نه کوي. دا درې اشارې کافرو ته وې. خو کافر چې کله په ضد کې راشي هغه بیا هر څه کوي. ننم که مسلمان په ضد کې راشي په ضد کې راشي نو مسلمان بیا څه کوي؟ بیا څه وایي؟ وی اے ورورا که ستا سره جنت تم ځم په دې خبره د سره نه یې منم. داسې وایو که نه وایو؟ د الله دا لوی نعمت تا دومره سپک وګاڼه؟ او بعضې پکې دا وایي وی که په دې خبره جهنم تم ځم لاړ دې شمه خو دا خبره به کوم. د الله عذاب دې دومره سپک وګاڼه؟ نن هغه د جاهلیت دور په مونږ کې راغلی. بله ورځ ستا په پاکستان کې په دې پاکستان کې یو کار شوی دی چې د الله سره بغض او دشمني کوي. یو سړی راپاسي اولاد ورکولو والا څوک دی؟ الله. نارینه اولاد ورکولو والا څوک دی؟ الله. زنانه ورکولو والا څوک دی؟ الله. بچی نه ورکولو والا یو سړی شنډ کولو والا څوک دی؟ الله. او یو خاوند خپلې ښځې ته ویلی دي دا زما او ستا د مسلمان په معاشره کې کافر پرېږده. فرعون کفر وکړه وی موسی علیه السلام به نه پیدا کیږي، الله پیدا کړ. دغه کس د فرعون ملګری کیږي. نمرود اعلان وکړه چې ابراهیم علیه السلام به نه پیدا کیږي، الله پیدا کړ. دې سړي خپلې ښځې ته ویلی دي وی که نارینه اولاد دې را نه وړو او بچی دې پیدا شوه نو بیا به زه تاله طلاق درکوم. دا بچی راوړلو او د بچی راوړلو والا وقداره زنانه ده که څوک دی؟ الله هر څه ورکوي. هغې زنانه چې لور پیدا شوه نو مسجد مخې ته تیریږي او خط یې لیکلی دی هغې جینۍ او په خط کې لیکلي دي چې مولانا صاحب یو فریاد درته لیکم. په فریاد کې دا وی ما ته خاوند ویلي وو که دې لور پیدا شوه طلاق به درکوم. زما نن په سپتال کې لور پیدا شوې، خاوند مې د کور نه بهر چرته بار ملک ته تللی دی یا چې هر خوا تللی. زما لور پیدا شوې ده، دا د جومات مخې ته غورځوم، هغه چاله یې ورکړه چې چا بچی نه وي. او که چېرې دا لور ما کور ته بوتله ما ته خاوند طلاق راکړي. ته مسلمان ځان ته وې دعوه د کلمې کې او اعلان جنگ د الله سره کې پتا کې او فرعون کې او نمرود کې فرق څه پاتې شو؟ دا د مسلمان په معاشره کې دا خبرې کېږي. وجه صرف دا ده زما د په الله قسم وي دا قرآن مونږه پرېښی، سنت د نبي علیه السلام مونږه پرېښي دي، ځکه داسې ګنده الفاظ زما او ستا د خولې نه وځي. دغه سړي ته زه وایم لاړ شه په دنیا کې چې د کومه مدرسه خوښوي
ورشه دارالافتاء ته او دغه ریزلټ بیان که چې ما بیبي ته داسې ویلي آیا زما ایمان پاتې کېږي که نه پاتې کېږي دا بم په معاشره کې ځان ته غیرتي وایي دا بم ځان ته وایي میں پکا مسلمان ہوں افسوس دا دین دومره کمزوری نه و مونږ ته څومره کمزوری جوړ نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بیا په ډیپټۍ 3 کسان لګئ اوله ډیپټي خپل بچی ته وایي عبدالله بن ابو بکر رضی الله تعالی عنہ چې بچیا په مکه کې چې څوک څومره خبرې کوي هغه ریزلټ به مونږ ته د شپې پټ راځي مونږ ته به په غار سور کې بیانې دویمه ډیپټي څه لګئ خپل غلام ته وایي غلام بن عامر بن فهیره رضی الله تعالی عنہ دا چې کله شهید شو غلام دی مقام ته ګوره کله چې شهید شو بخاری شریف کې روایت ته مفهوم مبارک داسې دی صحابه فرمای عامر بن طفیل رضی الله تعالی عنہ وی مونږ په خپل سترګو ولیدا چې دغه غلام عامر بن فهیره رضی الله تعالی عنہ وچت شو د خپل جنت وجود مبارک او بر اسمان ته روان شو او د اسمان نیم ځای ته ورسېده هلته ودرېده د ځمکې او د اسمان په منځ کې وجود مبارک ودرېده دا چا اوچت که دا ملائکو څه کار یې کړی و صرف د پیغمبر خدمت یې کړی او فرمایي بیا لږ ټیم بعد بیا راکوش بیا ځمکې ته وجود مبارک بیا راغی او درېیمه ډیپټي اسماء رضی الله تعالی عنها چې دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لور مبارک درېیمه ډیپټي د هغې لګېدلې وه او په دې دین باندې دومره قرباني ورکړه چې خپل اولاد یې په څه قربان کړه په نبي علیه الصلاة وسلام او څلورمه ډیپټي بله وه هغه دا وه چې یو کافر ته یې ویلي وو کافر ته د هغه نوم عبدالله بن ارقیتو دا کافرو دته پیسې ورکړې وې چې ته به مونږ ته د مکې نه مدینې پورې لار ښې دا په دې لاره کې ماهر و دته دا لاره ټوله معلومه وه نو دته یې پیسې ورکړې وې خو په 3 ورځو کې دغه پټ راز کافرو کې په مکه کې چا ښکاره نه کو کني سلو خان و ابو جهل خپل لور ورکوله پټه یې ساتلې وه موږ مسلمان به پټه وساتو 3 ورځو پورې څه کوې 2 ګنټې پورې بعضې خلک وایي زړه مې پړک چوي چې بیان یې نه کړه نو تا خو د وعدې خلاف ورزي وکړه دا ستا معامله ده معاملات خفه کېږو به نه معاملاتو کې مونږ ټولو په زیرو کې یو ښه که زیرو نه چرې شاته بله نو څه وی کېدای شي په هغې کې مونږ راغلي وي معاملات مونږ صرف یو شي ته وایو هغه دې ته وایو په بیع کې دوکه مه کوه په اخیستلو کې دوکه مه کوه په خرڅولو کې دروغ مه وایه او د بل مسلمان چې کم دی ولمه چې په اسې ولې یوازې دا معامله نه ده معاملاتو کې ډېر معاملات دي چې مونږ یې کوو اوله معامله پکې اوس واوره د بل ځمکه مه قبضه کوه په قسمونو دا معامله ده د رشته دار سره خسته سلوک کوه د رور سره دا هم په معاملاتو کې راځي سرکاري نوکر یې په ټیم ځو په ټیم راځه دا هم معاملاتو کې راځي پاکستان دی لوټ کا ډیپټي دی 8 بجې لګېږي 10 بجې چوټي دی په 15 بجې په 4 بجې ده او راځي 2 بجې او په دلته په اول سب کې تکبیر الله نه پوت کېږي فوت دي شي ډیپټي مه پرېږده ته تکبیر الله غم دی در سره د روژې غم دی در سره او په خېټه کې د حرام پراته دي ته تپوس وکړه دا تکبیر الله دې قبلېږي او په سکول کې
خاص کر ټیچرانو ته وایم دام په معاملاتو کې راځي چې ته سکول ته لاړ شې هلکانو ته د سبق په ځای د سکول په ځای د دینی تعلیم په ځای د موبایل کولاو کړی فیسبوک کې ولته دله پردي ماشومان ناست دي د دې یو ټایم د یوې روپۍ تپوس به د نه قیامت په ورځ کېږي وخت مه بې ضایع کوه وخت مسې اډک مډه کوه دا ټول معاملات دي په دې معاملاتو کې خپل ګریوان کې سوچ وکړو دا مونږ کې شته دا مونږ پوره کوو زما د لور سره کومه معامله ده او د زوی سره مې کومه معامله ده دا معامله مونږ تاسو کتلې لور ته میراث نه ورکوم او زوی ته ورکوم لور راته معاف کړی چېرته په عمر کې دې اورېدلی چې زوی ته له معاف کړی او وایي زه یاره پنځه وخته مونځ کوم الحمدلله بد اثار رانه کله کله پاتې کېږي دا پنځه وخته مونځ کوه فرض دی صحیح دی خو دا تکبیر الله سنت عمل دی خیر ده که دې فوت شي پردی حق ورکه تکبیر الله منی څه خیر دی تا له اجازت دی خو دا پردی حق ورکه پردی حق خوري تکبیر الله غم در سره دی الله مو دې معاف الله پاک دې مونږ صحیح دین والا جوړ کړي یو مسله هغه ده دې مسلې ته غوږ کېدو په دې کې ډېر مونږ ناپوه یو او مونځ مو نه وي شوی خلک وایي مونځ مې الله واورئ امام رکوع ته لاړ ته اوس راغلی او ته د امام څخه دا رکات نیسې نو دا به څنګه کې ګوره تکبیر تحریمه چې الله اکبر دی دا فرض دی فرض دا فرض به ته په ولاړه ادا کې او که ته نیم ملا راښکته کړي والله اکبر وښکته لاړې او ملا دې ښکته وه نو دغه مونځ دې ونه شي ولې تکبیر الله ولاړې کې به وی دا نه چې الله اکبر وی په ملا دې ښکته یې ولاړ شي دا خو تکبیره ده خو رکوع وه دویم دا بعضې خلک دا وایي چې جی الله اکبر مې وویل چې رکوع ته ځم دا الله اکبر به بل ویم که به نه ویم نو دا بل ویل دا تکبیر دا به م وی دا سنت عمل دی نو دواړه تکبیرونه اول فرض دی دویم څه دی سنت عمل اوس چې رکوع ته لاړې امام چې تا په رکوع کې ونیو تا ته به څنګه پته لګي چې ما امام ونیو که ونه نیو نو مصنف ابن ابي شیبه کې روایت دی د علي رضی الله تعالی عنه نه مروي دی بعضې خلک وایي یو ځل پکې سبحان ربي العظیم وی که دا دې ونه ویله رکوع دې مکمل دا نه داسې نه ده علي رضی الله تعالی عنه فرمایي چې بس تا زنګونونه ونیول او امام لا سمع الله لمن حمده نه دی ویلی او تا سبحان ربي العظیم نیم دی ویلی یا دی اډو ویلی نه دی خو چې شروع کو دی امام سمع الله لمن حمده ویل خو تا زنګونونه ونیول ستا رکوع وشوه دا رکات دی مکمل شه دا روایت مصنف ابن ابي شیبه کې د علي رضی الله تعالی عنه نه مروي دی الله پاک دې په عمل کولو توفیق ورکړي دعا وکړه الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين یا الله سمو اورید سمو ویل یا الله په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي یا الله ټول ګناهونه مو معاف کړي یا الله زموږ مخه قرآن او حدیث ته کې یا الله مونږ په دې قرآن او په حدیث باندې منګولي مضبوطې ولګې یا الله بالعروة الوثقا کې مونږ راولې یا الله بالعروة الوثقا کې مونږ راولې یا الله د فتنو نه د شر نه یا الله موږ ټول محفوظ کړي یا الله څوک چا رشتہ دار بیبي والد هر څوک وفات شوي یا الله ټولو قبرونه د نور نه ډک کړي یو حاجي صاحب راته دعا ویلې دي مور مې بیماره ده خصوصي دعا ولو کې چې یا الله صحت کامله ولا ورکړي ډاکټر صاحب کور والا بیماره ده یا الله صحت کامله ولا ورکړي یا الله په دې ناس مجلس کې چې چا څوک رشتہ دار بیماران وي مونږ په خپل بیماران یو یا الله لور څوک وي دنیا په کم ګډ کې زموږ مسلمان ورور دی یا الله ټولو ته کامله شفا عاجله ورکړي یا الله دنیا په ګډ کې څومره مسلمانان وفات شوي یا الله ته ټولو مغفرت نصیب کا یا الله څوک بیماری په شفا بدل کړي یا الله قرضدار وي قرض نه اخلاص کړي یا الله چا کاروبار نشته حلال کاروبار روان کړي یا الله چا کاروبار شته یا الله برکتونه پکې واچي او یا الله زموږ نوجوان یا الله سره زمونږه یا الله سره زمونږ د بچو د ټولو مسلمانانو یا الله دین ته زموږ مخ روانه کړي
یا الله کم نوجوان نیک صالح بیبیان ولا نصیب کې یا الله کم تور سری نیک صالح خوندان ولا نصیب کې یا الله چا اولاد نشتا نیک صالح اولاد ولا نصیب کې یا الله چا اولاد شتا یا الله عالمان قاریان مفتیان تی جوړ کې یا الله د مور او پلار او د معاشري د سترګو یخواله تی جوړ کې او یا الله چې څومره شر او فساد دی یا الله د کافرونو مونږ مسلمان باندې مسلط دی یا الله دغه شر او فساد نه مونږ مسلمان محفوظ کې یا الله مونږ مسلمان محفوظ کې او یا الله د دې متاثرینو سره چې څومره کسانو کمې پارټې یا الله ستا د رضا د پاره منډې والي د اخلاص کړي یا الله غي ته راشن رسولې یا الله ټول ته یا الله د دې اجرونه او بدلی په دنیا او په آخرت ورکې یا الله اخیری سوال مدا دی چې الله حرمین شریفین ته مبوزي یا الله حرمین شریفین ته مبوزي کم مرګري زمون بازي مرګري تیری دي دعا د پاره ویلي یا الله عمره قبول کړي یا الله ټول مسلمانانو حجونه عمره قبول کړي او یا الله چې کم مونږ نه یو تیری یا الله مونږ ټول بار بار بوزي او یا الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې څومره خیر دعاګانې غوښتي کې مو یې سو کې کم نه امن غوښتي نو په امن کې اوساتي وصلی الله علی نبی